مولانا مودودي رحمت الله علیه لیکلي دي چې انساني فطرت کې د الله تعالی د توحید هغه تصور پروت دی د لوی نه لوی کمونیسټ چې هغه د الله د وجود نه منکري هغې هم د دې زنکدن په وخت کې او په دې آخري وخت کې چغه وهلې ده او دا ګوتې داسې کړې ده د سټالن په باره کې دا خبره ما لوستل په کتابونو کې سټالن په باره کې چې کله هغه وفات کېدن دا ګوتې داسې نیولې وه داسې اسمان ته داسې چې زما په یو الله عقیده ده خبره کوم تاسو دغسې مولانا هم لیکلي چې د لوی نه لوی کافر او د لوی نه لوی کمیونسټ هغه هم د مشکلاتو او د مصیبتونو په وخت کې بیا الله تعالی طرف ته رجوع کوي او الله تعالی ته کوي ځکه دا په انساني فطرت کې د الله تعالی د توحید او د وجود هغه تصور پروت دی او روح المانی علامه الوسی بغدادي رحمت الله علیه خپل تفسیر دا هغه تفسیر دی روح المعانی 15 جلد کې دی هغه وایي چې دا لږ سوچ وکړه د قرآن لوستون کیا په قرآن باندې سوچ کوون کیا لږ غوندې سوچ وکړه چې زمونږ د زمانې مشرکان ډېر خطرناک دي او که نه د هغې زمانې مشرکان ډېر خطرناک وایي د هغه زمانې مشرکان داسې وو چې کله مشکل نه و او راحت به و نو الله ته به هم چغې والي او غیر الله ته به هم چغې والي دواړو ته به یې والي خو چې کله به مشکل سخت شو او انتها ته به مصیبت ورسېده صرف الله ته به یې چغې والي لکه دا د عکرمه دي واقعه چې کوم په ځای کې راغلی او زمونږ د زمانې مشرکان چې کله په راحت کي نو الله ته هم چغې او غیر الله ته او کله چې راګیر شي نو صرف غیر الله ته چغې وایي صرف غیر الله ته چغې وایي چې ای لویه ځوانه را مدد شي او ای لویه پیره را مدد شي او ای کاکا صاحبه را مدد شي او ای پیره بابا را مدد شي مونږ دا چغې بیا وایو یې پیره یې پیره بابا بوډایګانې به یې پیره بابا او ستاسو په ژبه کې خو لا بل ټکې به وي دا هغه وایي چې ته لږ سوچ وکړه چې زمونږ د زمانې مشرکان ډېر خطرناک دي که هغه زمانې مشرکان ډېر خطرناک